د مغفرت عشره ده. هغه کارونه وکړو چې به کوم د الله رب العزت مغفرت حاصلېږي. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی دی، فرمائے مونږ د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په مسجد کې ناستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف راوړو، صحابه کرام موجود دي. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابه کرامو ته عرض وکړو رالند شي، رانږدې شي. صحابه کرام رانږدې شو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د منبر په لومبې پوړې باندې په دې قدم کې خودو او وی فرمایل آمین. دا غینه بعدی په دویم پوړې باندې قدم کې خودو بیا و فرمایل آمین. دا غینه بعدی په دریم قدم په دریم پوړې باندې قدم کې خودو بیا جناب نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا آمین. دا غینه بعد خطبه وی واعظ نصیحت وکړو بیا جناب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم منبر نه لاندې راکوش. فرمایي دا صحابي چې مونږ ته تاسو کې د الله رسوله یو کار مداسې ولیدو چې مخکې مو چرته نه دی کړی، مخکې مو چرته نه دی کړی. د دې وجه څه ده؟ دې حدیث کې د یوې خبرې ته مونږ سوچ وکړو. د صحابه کرامو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو عمل ته خیالو او هغه به زده کوو، په هغې به ځان پوهه کوو، هغه به یادو، هغه به ځان سره محفوظ کوو او بیا ما ته ته را رسولی دی. نن که دا دین محفوظ دی دا صحابه کرامو د قربانۍ د وجې نه محفوظ دی. د صحابه کرامو هغه قربانۍ، هغه صحابه کرام چې کوم د اصحاب صفه وو هغوی نارې تېرې کړي دي، لوږې تېرې کړي دي، خو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس یې نه و پرېښودی. هغه صفه مسجد نبوي کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روضې سره جوخ الله دې موږ ته ټول بار بار بوتلېږي. کم صاحبان تلې هغوی لیدلې ده، یو چبوتره ده هلته کې به د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاګردان صحابه کرام موجود وو. د هغوی متعلق راځي روایاتو کې چې لوږه وه پې دومره زیاته شوه، مزدوري کولی شوه، ښه پیسې ګټلې شوې، کار قصب کوي شو. اکثر مونږ وایو مولیان د پیسو دپاره لګیا دي، امامتې د پیسو د خېټې دپاره کوي. په الله قسم دا خبره وګورئ بار بار ما کړې ده، د دې خبرې نه ځان وساتئ. ما یو شل پیرې دا خبره وکړه او بار بار کوم. ما سره داسې هنر دی زه اوس هم 40,000 میاشت ګټی شم خو ولې نه ګټم؟ تاسو سوچو کې ولې نه ګټم؟ د چا پیسې نه دي خوښې؟ ستاسو نه زیاتې زموږ خوښې دي، هر چا خوښې. نن چې ماشوم لم پیسې ورکې دا خوښې دي، یو خو کاغذ ورکه او بل خو نوټ ورکه، کاغذ غورځوي او نوټ علي. دا خبره د درد نه ځکه کوم چې زمونږ د مخه مونږ به ناست یو او بیا به دا سړی دا خبره بار بار کیږي وی تاسو مولیان د خېټې دپاره لګیا یې. هلکه په 3,000 هم څوک په شپږ او په 8,000 هم څوک امامتي کوي، نوکري څوک په 8,000 هم نوکري کوي. زه 8,000 میاشت ورکوم، یو سړی د راځي زما په کور کې دی صرف ما ته په بیټک کې سلام کوي، 15 وخته نه 4 هم نه 3 ټیمه صرف سلام علیکم دی کوي. السلام علیکم استاد زرالم زرالم چې د روټۍ ټیم له راځي چې روټۍ به ان شاء الله خورم بغیر د نمبر نه. دا نه چې نن د پلانکي نمبر وری وړو وری نه وړو، دا به پکې نه، بغیر نمبر به د روټۍ در کوم. دا خبره دې لپاره کوم چې احساس مونږ سره لږ پیدا شي. او 8,000 میاشت ورکوم زه راځي دي څوک هم تاسو کې چرته هم څوک وایي چې زه به درځم روزانه 3 ټیمه، که زه په کور یم او که نه یم راځي به سلام به کوي
جیزه پلان کې راورسېدم سلام مې وکړو سلام علیکم بیا دې ځي چې روټۍ ټیمې چې روټۍ به ته په بیټک کې ملاویږي عرض مې دا کوم محترمو صحابه کرام هغوی چې هلته به اصحاب صفه کې ناست وو کار قصب کوي شو ښکلې کوي شو خو دین زده کوو د دین د وجې نه هغه دنیا هر څه پرېښودي وو د دنیا هر څه یې پرېښودي وو او پوره صفه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم به شاته ولاړو په مانځه کې د لوګي نه به راوغورځېدل د لوګي نه بېهوشه شو راوبغورځېدل محترمو هغه صحابه کرامو دا دین محفوظ کړی دی د هر یو شي تپوس به یې کوه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وی د الله رسوله دا آمین دی ولې ووی څه وجه څه وه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وی چې کله زه منبر باندې په لومبی قدم مې کېښودو په سیړۍ باندې نو جبرائیل امین راغی او وی فرمیل چې هلاک دي شي هغه کس چې هلاک دي شي هغه کس چې بچا باندې د رمضان میاشت راله او ده پکې مغفرت ونه شو د رمضان میاشت راله تېره شوه ده پکې مغفرت ونه شو داسې څه کارنامه یې پکې ونه کړه داسې کار یې پکې ونه کړو د مونځ د جمع اهتمام یې ونه کړو د فرض اهتمام یې ونه کړو د سنتو اهتمام یې ونه کړو د نفلونو اهتمام یې ونه کړو د تراویحو اهتمام یې ونه کړو د ذکر اذکار اهتمام یې ونه کړو د قرآن تلاوت یې ونه کړو دا څنګه روژه وه ده پکې د الله رضا نه کړو فرمای هلاک دي شي دا کس وی چې کله هغه دا خیرې وکړې وی ما وی چې آمین رب ته هلاک کې آمین مطلب دا چې یا الله دا دعا قبول کړي بیا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کله ما دویم قدم کې خوده په منبر باندې نو بیا جبرائیل امین وی چې هلاک دي شي هغه کس چې چا په وړاندې ستا تذکره وشي او هغه په تا باندې درود شریف ونه وایي وی ما وی چې آمین علماء کرامو ذکر کړي چې کله د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نوم مبارک واغستی شي وی اوریدونکي باندې درود شریف ویل واجب دی واجب د فرض په مقابله کې لازم دی چې دې درود شریف وایي او حدیث مبارک کې راځي کم کس په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ونه وی وی دا د نیکۍ اراده ونه کړه بل حدیث مبارک کې دام راځي وی دا د جنت لاره پرېښودله دنه روکه شوله وی دا بې وفایي وکړه په یو بل روایت کې راځي دا بې وفایي ده چې ته د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم ستا مخکې واغستی شي او ته درود شریف ونه وی محترمو داسې کس وي د پاره د تباهۍ د هلاکت د هغې خیرې شوي دي وی دریم هغه کس هغه ته یې خیرې وکړئ کله په دریم قدم کېښودو وی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای جبرائیل امین بیا وی هلاک دي شي هغه کس چې د هغه مور پلار یو یا دواړه بوډاتوب ته ورسي او بچی په د بچو مغفرت ونه شي مور پلار یو یا دواړه بوډا شو خدمت یې وله ونه کو د هغوی زړه خوشحاله نه کو د هغوی ضرورتونه یې پوره نه کړه د هغوی په خدمت باندې خپل بخشش ونه کوي دا کس ته هلاک شي